بسم الله الرحمن الرحيم. عن ذات مذكورة أو مقدرة. مثلا مو ذکر کوله تمیز کی او دا مې وی چې دا رفع د ابهام ده. مخکې دا ذکر کوي چې څنګه دا رفع د ابهام کوي او داسې ابهام چې ذات مستقر وي فاعتبار د وضع سره. دارنګې عن ذات مذکورة او مقدرة د داسې ذات نه چې مقدر وي او د داسې ذات نه چې کله به مذکور وي، نو د ذات مقدره او د ذات مذکوره د دواړو نه رفع د ابهام کوي. ماتن دا ذکر کوي چې دا رفع د ابهام کوي عن ذات. شارح دا فرمایي چې دا قید احترازی دی او قید اتفاقی نه دی، نو فرمایي چې لا عن وصفین دا رفع د ابهام کوي د ذات نه، او رفع د ابهام د وصف نه کوي، نه رفع د ابهام د وصف نه.